زمونږ د مولایانو یو ډم دی هغه چې زما کله بیان وشي نو که ډېر څوک ترې نه وي خبر نو بیا هغه ډم دی هغه یې نورې دنیا ته رسوي. وایي که دا ډم نه وی نو زمونږ نه به خلک نه خبرېدل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو، ستاسو د نظر نه به د میډیا په سوشل میډیا په ذریعې سره د کلمه طیبې په حوالې سره زما 2 کلیپه تیر شوي وي. ستاسو ذهن کې به وي چې د مشهور منکر حدیث مفتی منیر شاکر په نوم باندې چې کوم یو فتنه ده، آی روز اگر مسلمانانو د دین په حواله سره قسمه قسمه شکوک شبهات د خلکو ذهنونو ته ورچولو کوشش کوي، په سلسله کې د کلمه طیبه چې مسلمانانو اجماعي او اتفاقی کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا یو جز د الله د وحدانیت سره او دویم جز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت سره تعلق ساتي، په دغه حواله سره خبره کړې و. ما دغه جواب وکړو. دته په کار دا و چې زما شکریه ادا کړی و یا علمی جواب کړی و، خو چون کې د غریب خدای علم باندې ککړ نه دی، نه د علم سره تعلق شته او نه دا وکړله چې زما شکریه ادا کړل چې تا ما ته قرآن کې مو خوده، احادیثو کې مو خوده، اجماع هم ثابت کړله، تواتر سره مو ښودله. دې د هغې په ځای باندې یو بل کلیپ وایرل شوی دی. هغه کلیپ چې د هغې جواب هم ضروري نه ګڼم، خو بهرحال بعضو ملګرو راولېږو او هغوی اصرار وکړو چې جواب یې وکړو. نو دی په د خپل کلیپ کې وایي ما یادوي، وایي ما ته یو نوم را کړی، هغه وایي چې دا هر چا یو ډم وي، یو لطیفې ویل. دې غریب لغه نور څه ورځي هم نه ناسم قرآن ته هم دغه لطیفې وایي. نو زمونږ د مولایانو یو ډم دی هغه چې زما کله بیان وشي نو که ډېر څوک ترې نه وي خبر نو بیا هغه ډم دی هغه یې نورې دنیا ته رسوي. یو رجوي چې منکر حدیث بیا یو بیان کړی دی که نه. نو زه یم چې دا هم د الله ډېر لوی فضل دی، که دا ډم نه وی ډېر خلک به زمونږ بیان نه خبرېدی. خو د مولایانو الله دې هر چا له خپل خپل ډم وساتي. موږ دې الله بې ډمه جواب خو امین خو وایه که یا الله موږ بې ډمه مکې زمونږ ډم ته اوږد ژوند ورکې، ځکه چې موږ خبره وکړو 10 یا 20 یا 100 کسانې واوري او ډېر خلکو نه خبر، هغه ډم یې بیا دوباره کړي چې یاره منکر حدیث یو نوی بیان کړی دی، زیره مې در باندې او داسې یې ویلي، نور خلکو ته هم ورسي خبره. الحمدلله یا الله موږ بې ډمه مکې. وایي که دا ډم نه وی نو زمونږ نه به خلک نه خبرېدل. وایي موږ بیان وکړو 100 کسه 100 کسه یې واوري، وایي هغه راپس چې مشهور منکر حدیث بیا دا خبره کړې نو خلک یې واوري په هغې ذریعې سره. نو زه درته وایم اول نمبر خو الفضل ما شهدت به الاعداء. الحمدلله دومره تم منې چې ستا په دې وخت کې الحمدلله هرې خبرې ته موږ ولاړ یو. ته چې کم شکوک شبهات امت مسلمه ذهنونو ته وراچول غواړي الحمدلله موږ د هغې صفایي کوو او د هغې بیخکندي کوو الحمدلله. او د دغه څیز د وجې نه ته دومره پریشانې چې ستا بعضې واقعات ټوله دنیا ګوري چې تا باندې میږی هم کیني ته مفتي ندیم راغی با جوړ واقع ورته یادوي، تا باندې چې ماش هم کیني هغه وخت کې هم تا ته انشاءالله خوبونه کې به ما ګوري. او دغه به زما د نجات ذریعه وي انشاءالله. ډېر باطل زما د وجې نه پریشانې دي، سرې پیرس په هغې کې یو تی چې در انکاري حدیث د لاین نم اوښتی او ته اوس اخوا د الحاد طرف ته تلی. دویم نمبر تا خو دا خبره کوله چې زما په میلیونونو فالورز دي او دا مولایان څوک نه ګوري او داري. اوس ته څنګه وایې چې 50 کسه مو ګوري او بیا هم دې مشهور کړي. نو ستا هغه خبره رښتیا ده که دا رښتیا ده دروغ را حافظه نه باشد صحیح خبره ده. او درېیمه خبره دا ده چې زه تا څنګه مشهور هم نو ټولو خلکو ته پته ده، ته مشهورېږې زه در باندې راشم هغه مشهورتیا دې په بل څه بدل شي. الحمدلله عوام الناس هم د تا نه خبر دي او دومره تا ته هم په دره چې په جرګو کې ته کله کښېنې ته په یو جرګه کې یو دغسې دیني استهزا وکړله یو عامي ملک ته هغه درته ویله چې که دومره نرې ازمانو مې درته یاد کړو چې د هغه سره کښېنه نو دغه تا ته خپل حقیقت در معلوم دی الحمدلله. خو بهرحال تا دومره خطرناک خبره دا کړه مسلمانانو ته مې دې سړي دا دومره خطرناک خبره کړې وه د ویل مسلمانانو په کلمه کې زیادت وکړو محمد رسول الله، نو ویل شیعګانو چې زیادت وکړو نو دې وایي چې کافر دی او چې دوی په خپله زیادت وکړو ویلې سم نو ګوره څومره غلطه تشبیه ورکول. زمونږ کلمې دواړه اجزا قرآن نه ثابت، د حدیثو نه ثابت، د حدیث متواتره، د اجماع نه ثابت، د تواتر نه ثابت. او د چې د شیعګانو کومه کلمه د هغه ارکان اول نمبر خو هغوی په دین کې زیادت کړی دی، دویم نمبر د هغوی دغه کلمه څه قسمه دلیل شرعي نه ثابت، دریم هغوی په خپله دغه کلمه کې په ابوبکر عمر رضی الله عنهم په صحابه کرامو باندې د غصب الزام لګاو، صحابه کرام ظالمان ثابتول، هغوی بې ایمانه ثابتول
او نور څومره نو د شیعو او د مسلمانانو دغه عقیده د ګډوډول غوښتل د دې وجه نه ما وضاحت ضروري وګڼو خو الحمدلله په هغې باندې خلک پوه شوي دي او منیر شاکر صاحب ته زه اخره کې وایم چې دې ځونه ګوره قلار شه راشه اهل حقو ته رجوع وکړه دا دومره علما طلبا الحمدلله دومره مسلمانان د په صحیح لار روان دي تا ته که بس کوم څه کې اشکال وي مونږ به درله اشکال ختم کو بار بار درته ویلو مونږ درو غواړه ښه انسانیت به در شو در سره وکینو ادب احترام به دې وکړو مونږ ته راځي استقبال به دې وکړو روټۍ به درته تیاره کړو احترام به دې وکړو اشکالات به دې ختم کړو خو د الله بنده سوال درته کوم دې وخت کې مسلمانان بېدینۍ طرف ته روان دي برای مهرباني بس ته نور الحاد طرف ته مو بوځه آی روز ته په دیني احکاماتو پسې ټوغې کې ظالمه قرآن دې مخې ته پرو دي د قرآن نه خلک بدزنه کې سوال درته کو دې سیز نه قلار شه او د هدایت دعا هم درته کو الله دې درته هدایت وکړي خدای جبه درکړې ده هغه جبه په صحیح ځای کې استعمال کړه الله به درنه تپوس کړي دغسې بهرحال دغومره مسلمانانو ته چې د کلمې طیبې په حوالې سره به تاسو خبر شوي انشاءالله زموږ کلیپونه مو اورېدلي الله رب مزید به م انشاءالله کله داسې قسمه کلیپ راځي او هغې غلط فهمي خوروله انشاءالله مونږ به جواب کوو ځکه دغه مونږ عند الله خپل مسؤلیت ګڼو خپله فریضه ګڼو الله رب ذوالجلال دې مونږ د هر باطل لپاره والله هدایت ذریعه وګرځي که هدایت د هغوی نصیب کې نه وي نو الله هم دې ورته درد سر وګرځي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته